بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محرم الحرام دا دی اسلامی میاشتو اولنې میاشتا او په دې کې لسم تاریخ باندې باوريز رچی څنګه ته عاشورا وريز یې لشي دی متعلق یو څو انتهایی ضروری او اهم خبرې کوو زون ور باندې پیول هم پکور دي او عمل هم ور باندې کول پکور دي ورنه کبه مو نسل ته دا شای په لوش ورو به باغو بدعات او رسوماتو کې او گمراه طرف ته لوړ شي جاهلیت زمانی کې به قریش مکه په نسبت دا ورځ ډیره محترم ګڼل شولا او په دې ورځ باندې به خانه کعبه باندې نو غلاف چولو او قریش په دې ورځ باندې روزه هم ستلا قیاس دا د حضرت ابراهیم علیه السلام نه کې د شي دغه څه روایت رسیدلی وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور داغه او څو قریش وو کله ملت ابراهیمی طرف ته کوم شي نسبت کولو دی خو کوره په هغه کور کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسره اتفاق کولو او شرکت په وسره کولو دې واجنه حج کې به مو سره شرکت کولو خپل اصول جوړیو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اندی بنا باندې قریش سره د عاشورا ولا روزه ستلا خنور خلکو ته به دي روزي نیولو حکم نه ورکولو کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یوللو او دغه کې يهود څخه کله وکتل او هم د عاشوري ولا روزه ستلا او دی هغه د روایت تر ورسېدلو چې يهودي چې دا ډیره تاریخي ورځ ده سپدي کې موسی علیه السلام او دی هغه قوم الا پوک هغه ته نجات ورکړلو او فرعون او دی هغه لشکري حکم دا غار کړلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ورځې روزه نور هم زیات اهتمام وفرمایلو او مسلمانانو ته عمومي تور باندې ویل چې دې ورځې تاسو روزه ستې بعضو حدیثونو کې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تاکیدی حکم وفرمایلو لکه څنګه دې فرایض او دې واجباتو ته حکم ورکول شي نو بخاری شریف کې دي سلمہ ابن اقوا او ربيع ابن معوذ ابن عفراء اغه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې د عاشورا سبې باندې مدینه منوره کې آس پاس او د دې سوره کلی دي انصار بور کې اوسېدلو دا اطلاع وسو ولا څوک خلکو وسپري څو خړلې سکلی نه دي هغه د نن ورځې روزه وسدي او څو خړلې سکلی دي هغه د بکی ورځې روزه وسدي څه د خوريس کیما بلکې روزه دور غوندي د زون وسدي او راسته کړه چې د رمضان مبارک ول روزي فرض شولې ندی عاشورا روزي فرضیت منسوخ شولو او د دې حیثیت دی نفلی روزي ولا پوت شولو لیکن دینه بعدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول اندغه څو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک او فرض روزونه علاوه نفلی روزو کې اټول زیات دي اندی روزي اهتمام وکولو لکه څنګه حدیثو کې راغلي دي یوم عاشورا ډیره مهتم بالشان او د عظمت ولا ورځ ده د تاریخ په عظیم واقعاتو کې یعنی تاریخ عظیم واقعات اندی ورځې سره تړلي شوی دي مورخینو لیکلي یوم عاشورا چې د لسم محرم دی رشید محرم لسم طریقه په دې کې اسمان زمکا کلام او حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دي او په اندی ورځې باندې حضرت آدم علیه السلام توبه هم قبول شوی ده په اندی ورځې باندې د ادریس علیه السلام اسمان ته وچت کړه شو ده اندی یوم عاشورا یعنی لسم محرم باندې حضرت نوح علیه السلام کیشته سکوم حوالنوک سیلوب رغلو اغنا لا کشتی محفوظ کړی وا او وادي جودی کوه جودی د کوم ازوبني دا رکوز شیوا په اندی ورځې باندې ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله علی پوک لقب ورکړلو او ورو ته علی پوک ګلی ګلزار جوړ کړلو اندی ورځې باندې اسماعیل علیه السلام پیدایش شو دا په دې ورځې باندې یوسف علیه السلام جیل نه رخلو شو دا او د مصر حکومت ته ملو شو دا او باندې ورځې باندې یوسف علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام د ډېری زمانی بعد ملاقات شو دا موسی علیه السلام او دغه قوم بنی اسرائیل فرعون ظلم نه لپوغو هغه ته نجات ورکړل باندې ورځې باندې او باندې ورځې باندې حضرت موسی علیه السلام باندې لپوغ تورات نازل کړه دا باندې ورځې باندې حضرت سليمان علیه السلام ته لپوغ بچي و پاس وکړي دا او باندې ورځې باندې ایوب علیه السلام سخت بیماری نه لپاره شفا ورکړي دا
او پاندې ورځې باندې حضرت یونس علیه السلام څلويخ ورځې د مې په خېټه کې او اغنا الله پوک بیرو بسلو او پاندې ورځې باندې حضرت یونس علیه السلام قوم توبه الله پوک قبول کړی دا هغه به زکم اواز عذاب روان وغه عذاب الله پوک نن نکړلو اندی ورځې باندې حضرت عیسی علیه السلام پیدایش شو دا اندی ورځې باندې حضرت عیسی علیه السلام او د يهوديونو شرنا الله پوک نجات وکړلو او عیسی علیه السلام یې اسمون ته وشت کړلو پاندې ورځې باندې اول باران رحمت نازل شو دا اندی ورځې باندې قریش خانقاه باندې نو غلوف وچولو پاندې ورځې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نکاح شو دا او پاندې ورځې باندې د کوفی حکم دوکبوزو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم المسای او د فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی میدان کربلا کې ته شهید کړه دا او پاندې ورځې باندې په قیامت هم رسی یوم عاشورا خصوصیت او اهمیت پاتې لاګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی دی په باره کې ډېر زیات روایتونه راغلي یو صحابي یعنی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي زمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ورځې نه علاوه بل ای ورځې هم اهتمام سره نه کتله روزای نیولې وی یعنی دی یوم عاشورا ولا دی رمضان المبارک روزونه علاوه کوم نور روزي باندې نبی رسول الله نیولې ابي دی اندي ورځې ولا روزه اهتمام سره نیولا یعنی نفلی رجوع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوره قدر اهتمام دی یوم عاشورا روزي کولو هغه به دی نور دی نفلی رجوع اهتمام به نه کولو ابن عباس رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړي چې دی رجوع په سلسله کې مو یو واوري زم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د کتلی نبی رسول الله فرمایي چې مو بل د فضیلت ولا دور نه د کتلی مگر ماه رمضان او د یوم عاشورا یعنی روزي میاش خاصه فضیلت او تحصیل لا روزي میاش نه علاوه د عاشورا ولا څوک مورز دا دی ورځ ته هم ډیر لوی فضیلت په نور ورځو باندې حاصل لا ابو قتاده رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موته امید ده چې د عاشورا ورځ ولا روزا چوک ونی سي د مخکینی کول ګرونه به الله پوک او ته موف کی نو ظاهر دغه چې د یوم عاشورا د ډیر لوی عظمت او تقدس او تحصیل لا نه دی وجه نموته په کور دغه د سموهم دغه برکاتونه او دغه فضیلتونو نه फायदा وچته کو یوم عاشورا سره شریعت مطهره د محرم د اټول میاشتې خصوصي عظمت بیان کړه دا د څلور واجب دی میاشتې ته پکول او تقدس او تحصیل لا اول واجب دغه د حدیث شریف کې د دې میاشتې ډېر فضیلت راغله دا حضرت علی رضی الله عنه یو سړی تاسو په زمای رمضان نه بعد کومه میاشت افضل ده څنګه کی روزي ونیسا حضرت علی رضی الله عنه جواب ورکړو سانداس ولې پرې وسړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو وکړلو او زه هم ورسره نو سو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو څنګه چې ته رمضان المبارک نه بعد روزي ستل غوړي نغه مای محرم کې به تنسا زکات الله تعالی خصوصي رحمت په دې میاشت کې وریږي او په دې کې واوري چې دا څنګه کې الله تعالی یو قوم توبه قبول کړی دا او آینده دې پر به هم دې یو قوم توبه ورکی قبولوي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو څنګه چې ته مای رمضان روزونه بعد اټول افضل روزه ده هغه روزه دی ماه محرم ده ای وجه ابن عباس رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم سره محرم ایواوريزي روزه وستی نو هغه ته د هر ورځې روزي په بدلی کې به د دیش روزو ثواب ملويږي یعنی محرم څوک میاشتا 28 29 دن یا 30 دن ته جوړیږي هر روزي په بدلی کې به د دیش روزو اجر دي ته ملويږي نو دا وادي سنت دا معلومه شولا صدا ډیره د فضیلت ولا اوریز دا او فضیلت ولا میاشتا او دی میاشتې ته شهر الله هم ویل شي دي الله تعالی خاص دي رحمتونه ولا میاشتا یعنی دی رحمت یعنی د دې میاشتې اضافت شوی ته د الله ولا میاشتا نه پادې لاګي دینه ته د څوره دی عظمت ولا او د فضیلت ولا میاشتا او دریم واجه د دې میاشتې فضیلت دغه ده چې دې میاشتې ته اشهر حرم یې شوی دي یعنی هغه څلور میاشتې هغه ته د نورو میاشتو باندې خاص مقام اصله ا څلور میاشتې دي ذیقعده ذوالحجه محرم الحرام او رجب او څلورم واجه د دې میاشتې د فضیلت دغه ده چې اسلامي کول اندی میاشتې شروع کی امام غزالی رحمت الله علیه سمای محرم رجوع فضیلت دی واجنه هم د اصل زده د میاشتې یعنی دی کول شروع کی دي دی واجنه دا کول د سوای ته تو پروژو باندې یو قسم ته شروع کړو او الله تعالی نه دا توقع ستل شي
څ د دغه رجوع په برکت سره پورا کول الله پاک سری ته توفیق ورکړي. اوس د عاشورا ولا د محرم ولا کومه میاشت دي کې کوم کارونه کول پکور دي؟ نو حدیثونه چې د عاشورا میاشت کې یعنی دغه میاشت کې کوم شون ثابت یور کې روزه ده د کدی په باره کې حدیثونه تیر شروع خدا خبره یو ستل پکور دي. سبو حدیثو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کفارو او د مشرکینو مشابهت او يهودو او د نصاراو مشابهت اختیارول نه منع فرمایلیا. دې واجب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو د عاشورا څنګه لسم تاریخ ده د دې ولا روزه بل معنی سره ځکه صدا يهوديانو سره مشابهت تا او غوسه تشبوه ده دا پرېږدول پکور دي تشبوه سره نه دی کول پکور د څه کوي نشي ته د میاشت کې سره روزانه نسی کته نه نسی ویری دي برکات خډیر دي د میاشت کې کبه ته نسی بیا ځکه يهودو سره مشابهت درتي دې وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړو سکه آینده کول ته شم دایو نو لسم سره به ایوا بل روزه هم نسو یعنی لسم نه مخ کې نو وی کنه نو اور 10 ولا بنسو او کچو نو نو ولا 10 او د 11 ولا بیا نیولو ته پکور دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ته منو کړل خو آینده کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی پوت نه شول وفات شول دی وجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي چې کاینده کول ته شم دایوا نو مو بدی سره انم ینم ریز ولا رجا هم ویلا نبی رسول الله وفات شول نو دا یو قسم د موته سبق دا نیولې پکور دي. بعضی فقهاوی کلی چې صرف دی عاشورا ولا روزه ستل مکروه دي. خو علامه انور شاه کشمیر رحمت الله فرمایلی چې دی عاشورا ولا روزي درې شکلونه دي. دا انم لسم ای ولسم تاریخ ولا اردری روزي ونی سي او دا انم لسم ولا ونی سي یا لسم ای ولسم ولا ونی سي او دا صرف دی لسم ولا روزه ونی سي. نو دا درې قسمه سورہ جوړ شولو او دا وګټول افضل لغه انم لسم ای ولسم ولا ونی سي دیم نمبر باندې افضل لغه انم ور لسم ولا ونی سي یا لسم ای ولسم ولا ونی سي او کنه دریم نمبر باندې دا صرف د لسم ولا ونی سي. نو گویا کې د لسم ولا درجه لا غندې کوم شو د صرف وارو ژوند سي. فقهاو ته چوت دي ته کراهت نه لیدي نو دا خبره ټیک نه ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روزه بیل نیولې ده او آینده کول لپاره تمنا کړیا نو صرف تمنا کول باندې د غیوارو ژا دي د مکروه یا ځکه نشه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارو ژا نیولیا. خو البته یعنی 100 په اعتبار سره د وارو ژا ونی سي دا کامه ده 100 په اعتبار سره کامه. او په دې میاشت کې یو بل د ثواب له کور دغه چې په دې میاشت کې خپل اهل او عیال باندې یعنی کور کو ولا خلکو باندې لغه رزق کې فرخي کول پکور دي. شریعت د دې ورځې تعلیم ورکړه سپودي ورځ باندې کوم سره په خپل اهل او عیال باندې خوراک سکو کې وسعت او فرخي وکي ډیره خبره ځکه چې د دې عمل برکت سره به الله پاک د اټول کول رزق فرخي دی باندې وکي او دی باندې رزق ول دروازې کولو کی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړه چې کوم سره د عاشورا دی ورځي خپل اهل او عیال باندې خوراک او سکو کې لږ زیاتول وکي یعنی لغه د شای خور باندې خوري نو الله تعالی به پورا کول رزق او سعادت غو باندې رزق ول دروازې ولا په باندې قسم در خلاصي کی. او په دې میاشت کې یو څه شوند سي څنګه رسمونه دي او بدعات دي هغه نه دي کول پکوره. نو یوم عاشورا کې ډیر دغه د برکت ولا او مقدسه میاشت لہذا مو ته پکور دا چې د دې میاشتې عظمت د چې مو ته څخه مشغول شو سکوم شي عربو مو ته یلی دي او پیغمبر سره مو ته خېلی دي دین روا د نور شون سکوم رسومات دي بدعات دي دغه ځون ستل پکور دي عربو د مو ته څونه وسه دي په دې کې مو ته یو څو خبرو یعنی بشنګلی زوري ده هغه مو ته د سینې څخه کوي سو په نیاز باندې د سینې څخه الټا مو ته ګونو ملو شي او ګونو کې مو ته مبتلا نشو. دا خبره خطر کې سره زګول پکور دي سلکه څنګه په دې میاشت کې عبادت سو جوتا اندارونه په دې میاشت کې سکوم سره ګونو کوي و اندارونه به هغه سزا هم جوته سخت وي. دې واجب هر مسلمان لپاره ضروری ده چې دې میاشت احترام وکي او هر قسم ته بدعات او خرافات او ځون وسدي. نو یو څو شور مو بینو اول قداغه د 10 محرم باندې مسلمانون ډیر تعداد کې هغه کوم متمه کوي خلک هغه مجلسونو ته دي په لسم تاریخ باندې څنګه کوم جلوسونه وبوسي اخته ودرې ګلیار کې هغه نظر کوي رجمه کیږي ته د کې یو څو نقصانات دي او د کې نه یو څو ګناونه هم دي. ایوا ګناه خو کې دغه صدقه مجلسونو او دغه جلوسونو کې شرکت کول یقینا څنګه صحابه کرام دخنه دي یغه تعداد سره زیاتیږي او ځکه د دخنو رونق سره یعنی تعداد سره زیاتیږي د حرام دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د کوم ولا خلک زیات کړو تعداد زیات کړو دا به مغو خلکو نه ګڼل شي دا ګناه ده نه او خلکو سره په ماتمو کې او خلکو سره په دغه جلوسونو کې شرکت نه دي کول وګوره. دیمه ګناه دي کې دا لکه څنګه دي کې عبادت کول او عبادت قتل
یعنی ثواب او اجر لري اندانو نه ګناونو کارونه هم خوشاله سره قتل هغه کې شرکت کول دا هم یقینا څه ګنو لري بیا نه ظاهرا خبره ته ماته مجلسونو ته تلل هغه حکومي تعذير او بوسي جلسونو او بوسي هغه قتل د دې ګنو ولا کور دا دریمه ګنو په دې کې دا کېږي مسلمانانو س الله تعالی نفرمانی دا ورکی هغه ازون کې دی الله تعالی غضب نزلېږي او دغه غضب ول زینو ته تلل ګنونه خلینه ده غرض دا چې دغه مجلسونو او جلسونو نه ځول ستل په ګور دی مولا خلک یې تر څه شیانه د دوسر شرکی خلی ګور نه قتلهم نه دی په ګور او بل خبره دغه میاشت کې خلک د محرم ولا چټي کوي یوم عاشورا پورې صدیق یو څو بده دیو کی اټول اوله بدی یعنی خوله تورګی نشته دا دغه دا څه په دې ورځې باندې زته چټي کوي دا خدای روافض او د شیګونو شعار ده هغه دا غوریز منو کوي او د غیرو شعار نه ځون څه در بګور دي ځکه حدیث کې راځي من تشبع بقوم فهو منهم سوچو دی بل قوم مشبيات اختیار کړو دوه مغو خلکو سره وسرای دیام که په حتو کې دا غږ په دې ورځې باندې چټي وکي نو د سیاله که په دې ورځې باندې خلک بیکور شي او به همت شي دا ویلې چې چټي به کوي پروت وي او اهل تشهید کوم دي هغه خپل مذهب دی لپاره به پناه مشقت او ساغنه سات مهنت کوي نه وخت دا بدی دور کې چې مسلمانانو کې قسم د سستی کوي هغه کې مهنت او کوشش کوي دغه خرابي ورګه دا ته چټه کول دی واجب نه اکثر مسلمانانو چټي وي بیا اندغه جلوسونو ته اندانو نه مجلسونو ته به شرکت وکړي لکه اکثر لکو کې نشي شوی مسلمانانو ویسي هم نو دینه دا ځون ستل پکور دي بل بدی په دې مېشته کې دغه بعضي خلک د محرم په لسم تاریخ باندې چوک مېوري شي په خي چوک مو پښتو کې ګونګړي وته ایو دا په خي دا بالکل نه جایز دي او سخت ګناه ده ځکه حضرت علی رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت باندې دا هغه سکم شیګون دي خوارج دي په لسم تاریخ باندې هغه بندانو مننه سکولو چې د ګونګړي به په خکړلو او به بدعت صدقه کولو نه په دې ورځې باندې د ګونګړي یا د غمې ورځي یا د سينو په خواله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اهل بیتو سره دښمنی دی یو قسم ده دین زون ستل پکور دي متخدي اهل بیت سره د مینی محبت کول حکم رغله ده نو دی رسم نه زون ستل پکور دي کوم خلک چې ګونګړي په خي لکه اکثر خځو په خګړي او جلکای ورګو دی ګړي باري رو بسي او خلکو ته وی کوي په دې میاشت کې یو بل بده ولا کور دغه ده سم محرم په میاشت کې خصوصا د انم او د لسم او د ولسم په طریقو نه بازي خلک ټیکاله په خال کې د حضرت حسین رضی الله عنه په نامه باندې یو قسم ته صدقه کوي دا بالکل غلط ده او د ډېری خرابې دي یو خداغه د کچوک دغه غني صدا دی هغه روح ته ډایرک راسي او هغه ته نفع او نقصان یعنی مالکی ګرځي هغه نفع وی کوي نقصان وی کوي دا حکوم اهل بیت حسن رضی الله حسین رضی الله نو یقینا دا بالکل ګناه ده شرک ده ته ایچو په نامه باندې صدا وایي سره ایدی په نامه باندې مو کوو چې مو ته دې نامه دی واجن اجر ملو شنه کوم شاید په خی الا په نامه په خی یغه په نامه په خوله نشي او مومن داخل کول شي کوم شاید صدقه کې مرته بعینه هغه صدقه ملي اعلان کې دا خیال بالکل غلط ده ما مردات دغه ثواب راسي هغه صدقه او تنه رسیدل که بعضی خلک چې د ګونګړي دغه شربتي د او بو خلکو به تقسیم کا سیغه روح ته ورسیږي نه هغه روح ته دا نه رسیږي روح ته صرف دي ثواب راسي نو ګوره دا خلک څه بدی ورځي کوي دا نقصان سره جوړيږي او ایصالي ثواب کې خپل طرف نه کویدات لګي صدقه به کوي په دی ورځي باندې او دا شایب په خای په دې ټیم باندې په دې ورځ باندې اعلان کې شریعت کې صدقې هغه د پرایوا ورځ نشته هر ټیم ته صدقه کول شي چې په خایو کې په خور شي که وخت تقسیمای که پیسې تقسیمای که څه کوي صدقې ډېر قسمونه او خلک د دې ورځ باندې یې څه ګونګړي په خای په دې ورځ په خای په دې ټیم په خای نو ګوره دا ورکه بل نقصان شروع او بعض خلک د محرم په لسم تاریخ باندې او بو یا د شربت ولا ټپونو روبسي او ډرمونو روبسي په لیارو کې نوس یو خلکو ته دا او بو ور کوي ور بلیسکی اگر چې او بس کل شربتي خلکو باندې کل دا څه بعد خبره نه خپاندي ورېږي باندې خوښ پاندي نه یاد باندې یقینا زدا بدعت او دا کورونه پرېږدول پکور دي او بعضی لکه کې د ځکه کېږي دا ریواج دور کې په لسم تاریخ باندې خلک میټیرو بسي یا جمعتونو دا یا په کورونو کې تقسیمي نو دا کوم دي ګنو ولا کو د شریعت نه خلاف ده دین زون ستل پکور دي او بعضی خلک په یوم عاشورا کې دید په شون دي زنه خسته کوي جمعي و چی جلګې زنه تور کې ورکیا زنه تور کې دا هم بدعت او بعض حضرات خديدي جواز کوي دي او تایید کې حدیث پیش کړه خو کوم تایید کې حدیث یې هغه حدیث لکه زونه نه جوړ شو دا هغه حدیث نشته دا بل خبره دا په دې میاشت کې خلک نکاح نه کوي ویلې څنګه چې دا ډیره معظمه محترمه ورېزه که منحوسه نه شګونی څه په دې میاشت دا شګون دغه میاش منحوسه غني
هغه په دې ویلي زغوی جديزو کې شهادت شو دا د حسین رضی الله عنه د منحوس اوریز دا ایدی واجنه د حسین رضی الله شهادت دی واجنه په دې میاشت کې هغه خوشالي نه کوي نکاحونه نه کوي او ایدی په خیروک مو سنیونیو نه په دې میاشت کې چونکی مو معظمه غنو محترمه غنو د فضیلت ول غنو نو دا په دې میاشت کې بیا بالکل کارونه کول پکوري نو څنګه دا خبره ثابته شو چې دا میاش مبارکه ده اوریز افضل ده په دې کې نیک اعمال ډیر زیات کول پکور دي نیکو هم یو دي خوشاله ولا او دي نیکه ولا کور ده دي کې نیکو هم کول شي ودوم کول شي او دي برکت ولا هم ده ان شاء الله نو په دې میاشت کې وده منحوس حکم خلک غني یقینا صدا دي شیګونو ذهن دا او دین زون ستل پکو دي الله تعالی د موږ ته ټول ته صحیح فهم ور نصیب کی او هر قسم ته ګناونو نه معصیت نه الله پاک موږ ته حفاظت وکړي او الله پاک دی خپل او دی غدي حبیب پاک محمد صلی الله علیه وسلم له رښتونی محبت او اطاعت غنتی لوی نعمت الله پاک موږ ته نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.